بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته په چینه کې چې څومره مسلمانان دي هاوی سره چې هلته کې څومره ظلم کیږي د هاوی باره کې به تاسو ته معلومات درکو. پاکستان کوم چې خپل مسلمانان ملکونه یې پریښي دي او چینه والا سره کاروبار کوي، خو په حقیقت کې چینه والا د اسرائیل رونه دي او مسلمانانو سره هغه ظلمونه کوي چې اسرائیل ته خم رستو پاتې دي. نن به موږ تاسو ته په چینه کې زمونږ کوم مسلمانان رونه اوسېږي د هاوی حال به درته وایو. خو د هغې نه مخکې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن دبو کړئ چې تاسو ته زموږ نورې ویډیوګانې په وخت در رسي. کتونکو عمران خان خو د چینا په صفت نه مړیږي چې څنګه چینا والا او یا لکه خاندانونه د غربت د زندګۍ نه اوښکل، خو هغه ته دا علم نشته چې چینا د مسلمانانو دپاره دوزخ ګرځولي شوي دي. کوم ظلمونه چې چینا والا په مسلمانانو کوي، الله دې تی مسلمانان په امن کې وساتي او د داسې ظلم چرته بل مثال نه پیدا کیږي. د پاکستان میډیا په دې خبره باندې داسې چپ ده لکه چې ته به وې دا رزق چینا والا ورکوي او د یو سی پیک په وجه یې په صفتونو نه مړیږي. کتونکو سی پیک چې څومره د پاکستان د پاره پیدامند دي، د هغې نه 100 ګونه زیات د چین د پاره پیدامند دي او د دې د وجې ټول ملکونه په چینا باندې ګوته نو چتي، ځکه چې د هغوی پاکستان سره تعلق دی او پاکستان یو مسلمان ملک دی. چین په مسلمانانو باندې چینا کې اور راښکته. اپریل 2017 نه چینا والا د 14,000 نه زیات مسلمانان گرفتار کړل او ملک د مسلمانانو نه صفا کوي. چینا والا دا غني چې مسلمانان دهشتګرد دي او مسلمانان چینا والا نشي کېدی. هغوی د مسلمانانو نشنلټي هم ختمه کړه او پاسپورټونه یې ورلا کینسل کړل او مسلمانان یې سره د ښځو او بچو جیل کې بند کړل او هر رنګ مصیبتونو نه یې تیری او په زور یې د اسلام نه اړی، کوم چې د مسلمانانو دپاره یو غټ جرم دی. د یادونې وړ ده چې 13 روزه کې چینا والا په مسلمانانو د روزې نیولو پابندي هم لګولې وه او کوم مسلمانانو به چې روزې نیولې هغه به یې ګیرول او په زور به یې ورله روزه ماتوله. د چین والا په ملک کې شراب نسکلو باندې هم ډیر ظلمونه کړي دي او په زور ولا شراب هم ورکوي. هغوی دا غني چې روزي نیول او شراب نسکل ځان ظلم کول دي او دا د انسانیت خلاف خبره ده. څو ورځې کیږي چې بي بي سي په دې یو ویډیو هم جاری کړی و، کومه کې چې یو چینی مسلمانه کومه چې په امریکا کې اوسېږي د چین په مسلمانانو ظلمونو نه یې پرده اوچته کړې وه او د چین خلاف احتجاج هم ریکارډ. هغه وایي چې مسلمانان په زور د اسلام نه اړي او نعوذ بالله ورته وایي چې الله او رسول مه منئ او د اسلام نه ووړئ، کومه چې یو نامناسبه خبره ده او کوم مسلمانان چې دا نه مني هغوی د غټو غټو ظلمونو نه تیری او په جیل کې یې بندیوان کړي دي. کتونکو د چین کوسی او بازارونه او کورونه د مسلمانانو نه بالکل خالی کړي دي او زموږ انجیوګانو والا او میډیا والا د دې خلاف خبره نه کوي او مسلمانان یې دغه فرغونیانو ته بے سهاره پریښي دي، کوم چې ډیره د شرم خبره ده. الله دې په چین کې په مسلمانانو رحم وکړي او خدای دې زموږ حکمرانانو له طاقت ورکړي چې د چین د دې ظلم خلاف راپاسي او دغه مسلمانان کوم چې د چینا په قید کې دي دا راخلاص کړي. د نورو داسې قسمه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دبو کې چې زموږ نورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي.